بسم الله الرحمن الرحیم. دو قسم انسانان په دنیا کې موجود دي. یو هغه انسانان چې کوم د الله تعالی تابعدار دي، د الله تعالی فرمان بردار دي، د الله تعالی د حکمونو خیال ساتي. د هغه خلکو ژوند په دنیا کې څنګه تیریږي، پاغوی باندې د الله تعالی کوم انعامات او کوم احسانات دي، نو هغه مونږ په خپل غیر چاپیرچل کې په مشاهده کې دا خبر زمونږ راغلی ده چې کم خلک د الله تعالی تابعداري نه او فرمان بردار وي، نو پاغوی باندې د الله تعالی د طرف نه خصوصي نعمتونه، خصوصي انعامات او احسانات دي. اگر چې د دنیا په دې ظاهر باندې، په دې ظاهري نظر باندې چې مونږ غیر چاپیر صحیحونو ډیر سيزونه د هغې سره کم دي، خو الله تعالی بیا هم هغې ته اطمینان او سکون او راحت الله تعالی ورکوي. او د هغې وجه دا ده چې د نیکو د انسان په ژوند باندې ډېر یو لوی اثرات وي. د نیکو د انسان په ژوند باندې ډېر لوی اثرات وي. کله چې انسان نیکی کوي، نو د نیکۍ کولو سره د ډېرو لوی شرونو، د ډېر لوی مصیبتونو نه انسان سوي د هغې نه دی محفوظ وي. د ټولو نه زیات انعام او زیات احسان خدا دی چې کله انسان الله تعالی تابعدار دی، فرمان بردار دی، د الله تعالی د حکمونو خیال ساتي. نو دا پکې د ټول نه لوی انعام دا دی چې الله تعالی د دې سړي نه سوي راضي وي، الله تعالی د دې سړي نه خوشاله وي. دا د ټول نه لوی احسان دی، دا د ټول نه لوی فایده د نیکۍ، د ټول نه لوی فایده دا ده چې الله تعالی ستانه راضي دی. ته داسې یو عمل کې چې الله تعالی د هغې د کولو حکم کړی دی، نو دا د ټول نه څه د لوی خبره ده. دویم دا ده چې کوم انسان د الله تعالی تابعدار دی، د الله تعالی تابعدار دی، دی نیکی کوي، نو د دې نیکۍ د انسان په دې ژوند باندې، د انسان په دې ظاهر باندې هم اثرات وي. حتی کې چې د انسان په دې شکل و صورت باندې، د انسان په ګرځېدو باندې، د انسان په خبرو باندې، د انسان په رزق او په هر یو څیز کې د دې نیکۍ سوي د دې اثرات موجود وي. کله کله چې مونږ د الله تعالی یو تابعدار بنده ته وګورو، یو تهجد گزار بنده، یو نیک بنده د الله تعالی چې د هغه په خبرو کې چې کوم اثر وي، کوم اټریکشن په هغې کې موجود وي، نو دا وجه دا ده چې څومره د الله تعالی سره ستا تعلق مضبوط دی، د هغې تعلق د مضبوطوالي د وجې نه ستا په چهرې کې، ستا په ظاهریت، په ظاهر باندې به هم الله تعالی سب په پرې باسي، په دې کې به الله تعالی فرق راولي، په دې کې به څه راځي، په دې کې به فرق راځي. نو دا ده چې د نیکو د انسان په ژوند باندې ډېر لوی اثرات وي، انسان په ژوند باندې ډېر لوی اثرات وي. او چې کله یو انسان الله تعالی تابعدار دی، ته چې کم طرف ته ورځي، هر طرف ته د دپاره د خیر دروازې کولاویږي، د ده نه خیر خورېږي، د ده نه معاشرې ته فایده خورېږي. وجه دا ده چې دا فایدهمن انسان دی، او د هغه انسان دی چې دی د الله تعالی تابعدار دی، د ده په خبرو کې خیر، د ده په ناسته کې خیر، د ده سره په رشته کولو کې خیر، د ده سره په معامله کولو کې خیر، د ده سره په اغوستل خرڅولو کې، په هر معامله کې په دې کې سوي خیر موجود وي. ولې چې دی د الله تعالی سره تابعدار دی. نو دا ده چې د تابعدارۍ او د الله تعالی د حکم د منلو د انسان په دې ژوند باندې په ظاهر باندې هم ډېر لوی اثرات مرتب کیږي. خدا دا چې کله د انسان په دې ظاهر باندې د دغې نیکو اثرات کله مرتب شي، نو د خلکو په زړونو کې هم الله تعالی د دې انسان څه پیدا کوي، مینه محبت پیدا کوي. یعنې دا د نیکو یو فایده دا هم ده چې د انسان په د انسانانو په زړونو کې الله تعالی څه پیدا کړي، الله تعالی د دې سړي مینه محبت پیدا کړي، د دې سړي مینه محبت پیدا کړي. حتی کې چې حشرات الارض غیر چاپیره په دې ځمکه باندې چې څومره مخلوق دي، د دې ټولو په زړونو کې الله تعالی د دې سړي مینه محبت پیدا کړي. د ده تابعدار کې الله تعالی د ده تابعدار او مسخر شي دی چې چېرته هم ورځي، د ده دپاره هر قسمه لاره کولاویږي. په کور کې هم د ده دپاره ماحول برابر شي، که د ده